بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. شاهد خان شاهد ام د پریاد ټي وی نه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده زه د جعلي پیرانو جعلي عملیاتو خلاف جنګېږم. نن ما کوشش وکړو چې د علماو سره قاریانو سره هم ملاو شم، د هغې نه هم څه معلومات واخلم چېرې دې باره کې هغې څه وایي. راغلی ما دلته قاری صاحب زما په څنګ کې ناست دی، د دوی سره به خبرې اترې کوو د عملیاتو باره کې. قاری صاحب پروګرام کې ورته راغلی یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو د راتللو ډېر شکریا ادا کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو موږ له ټیم راکړلو. الله دې تاسو له اجر جمیل درکړي. او دویمه په دې فساد وخت کې د جادوګرو یو چرچا روانه ده په ټول پاکستان کې بلکې په ټول عالم اسلام کې. جادوګر لګې دی خپل میشن کوي. په دغه میشن کې تاسو یو اقدام کړی دی، یو خپل مجته کړی ده د خلکو د خیر دپاره، د مسلمانانو خیروایي دپاره. نو الحمدلله څنګه چې تاسو یو اقدام کوئ د جادوګرو خلاف، نو دغه موږ هم دغه شان کوشش کوو چې کم خلک په چا باندې جادو کوي د هغو مخنیوی کوو. هغه که زموږ خویندې میندې مسلمانانې هغو ته تکلیف رسوي، د هغو دپاره یو موږ خپله یو میشن دی، یو دغه کوو، د کوشش کوو چې دغه کم مسلمانانو ته تکلیف چې هغه ته الله رب العالمین زموږ د پخوله باندې او د کلام په برکت باندې ختم شي. بل قاری صاحب اکثر که مونږ وګورو دا کم خلک چې عملیاتو ته راوتي دي په ځان چا پیر نومې ښودی دی، چا بابا نومې ښودی دی، دغه ټول فراډیان دي، ګڼکفان دي. حقیقت کې که مونږ وګورو هغې ته مونځ هم نه ورځي، کلمه هم نه ورځي، قرآن هم نه دی لوستی هغې خلکو. نو زما جنگ د دې خلاف ځکه دی چې دلته شرک پروموټ کېږي، ګمراهي ده، علم غیب د الله د ذات سره دی. معلومات ستاسو نه اخلم چېرې کم خلک چې په ابجدو حساب کوي، کم خلک چې د کمیس ناپ تول کوي، کم خلک زیاتره خلک ما ولي چې خپې ته تار راورسېده پوزې نه، زیاتره خلک لاس ناپ کوي. آیا دا د قرآن او حدیث نه ثابت دي؟ قرآن او حدیث دې باره کې څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. زما ګران محترم وروره، الله رب العالمین په خپل کلام کې فرمایي چې زما سره شرک مه کوئ. الله وایي هره ګناه به دې معاف کړم خو زما سره شرک مه کوئ. را به شو دې خبرې له چې نن سبا خلک د ابجدو حساب کوي. اوس مثال تاسو رالی یو بیمار رالی او مثال ماته وایي چې یاره قاري صاحب ته زموږ حساب وکړه چې موږ باندې څه دي. نو دا ټول فراډ او دوکه ده جي. اوس مثال د ابجدو حساب باندې وس تاسو یو نوم مال راکئ، مثال شاهد خان په هغې باندې مثال زه د ابجدو حساب وکړم، مطلب 400 راشي یا 700 راشي 800 راشي، نن ورځ اوس حساب کړم. نو نن ورځ کې چې په تاسو باندې جنات راځي، که تاسو ماته 2 ورځې بعد بیا دوباره راشئ نو په تاسو به بخار راځي. مثال د دیو چې کوم د ابجدو حساب دی، نو د ابجدو حساب خو په دې لیول باندې صحیح نه دی چې لکه دا یو فراډ دوکه ده د خلکو سره. او که بعضې خلک وایي چېرې موږ د دې خلکو نه مجبوره یي، موږ د دې خلکو نه مجبوره یي چې موږ د خلکو ته څه لکه کم عامل یا دمګری چې هغه موږ لکه مثال د خلکو ته موږ څه ووایو چېرې په تا باندې څه دي، دا موږ د څه نه معلومات کوو. نو وروره قرآن الحمدلله ګواه دی په دې خبرو باندې چې یو انسان بیماري دغه د حالاتو نه به پته لګي چېرې جنات په چا باندې راشي، د جناتو څه اثرات دي، د جادو په چا شوی، دغه یو خپل پهچاني نو معلومات کېږي. لیکن د ابجدو خلاف زیم چې ابجدو حساب مثال نن کومه ورځ تا باندې زه حساب وکړم هغې باندې به جادو راشي، که ته ماته سبا راشي په هغې باندې به بخار تبه راشي، نو دا جوړ دي، دروغ دي. دا یو اذن دی، یو عمل دی چې کوم خلک یې کوي. نو زه د دې خلاف یم، دا صحیح عمل نه دی. کمیس او دا لاس چې دی دغه هم څه حقیقت نه لري. مطلب کم ناپ چې دی وکړي چې دا اوږد شي نو هغه وایي دا جنات دي، چې برابر راشي وایي ته جسمانی بیماری ده، چې لنډ شي وایي په تا باندې جادو دی. نو په دغه باره کې هم لکه د قرآن او حدیث نه کوم ثبوت نشته دی. او علم هغه وایه چې کوم د الله د پیغمبر نه
شعر نقل شوی د قرآن او حدیث نه، نو پاغه باندې دم جایز دی، پاغه باندې علاج هم الحمدلله. زما ډیر وخت شو الحمدلله، نن تاریخ پورې چاته نه دی ویلي. ما ته خلک رابطه وکړي چې قاری صاحب زمون کور کې اثرات دی او پلانی مولا راته ویلي، پلانی عامل راته ویلي چې په تاسو ټول کور باندې. نو دا علم غیب خبرې دي جی. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. الله رب العالمین علم غیب نه انسانانو تشته، نه جناتو تشته، نه پیغمبرانو تشته او نه فرشتو تشته. زمونږ د عقیده د الحمدلله چې علم غیب صرف د الله ذات دی. بل دا کم خلک چې جادو کوي دا خو مسلمان نشي کېدلی، ځکه چې یو انسان بل انسان ته نقصان ورکوي دا مسلمان نشي کېدلی. بیا په دې کې زیات تر که موږ وګورو نن سبا د سوشل میډیا دور دی، د فیسبوک او یوټیوب، بیا په دې کې ډېر خلک داسې راوتي دي چې هغې دعوې هم کوي، د توړ دعوې هم کوي، د جناتو دعوې هم کوي، بلکې هغې د پیرۍ دعوې هم کوي او د کمال پیرۍ چې موږ د کمال پیران. بل هغې دا هم وایي چې یاره دم په ډیران هم کېږي، دم په جومات کې ملا هم کولی شي. نو آیا کم چې د قرآن نه ثابت دي د الله کلام د دې نه غټه شفا په نور علمونو کې شته؟ شاهد خان بھائی تاسو چې کوم سوال په ما باندې وکړلو چې نن سبا کم پیران راوتي دي هغه چیلنجونه کوي، هغه چیلنجونه دا دي چې دغه چیلنج به فرعون هم کولو چې فقال انا ربكم الاعلى، چې زه د ټولو نه لوی خدای ما. چیلنج به ورکولو خلکو ته چې زه چیلنجي عامل یم. دغه دعوا نه د پکاره چې زه د ټولو نه غټ پیر یم او زمانه علاوه، لکه الله فرمایي وفوق كل ذي علم علیم. الله وایي زما او الله فرمایي چې د سر د پاسه سر شته، دا نه چې یو کس را پاسېږي او زه پیر یم او دا نور خلک ډیرانین دي. او دا خو لکه مثال کم الفاظ چې هغه ویلي دي نو هغه زه تاسو ته نشم ویلی. ما یو کلیپ اورېدلی و. نو قرآن الحمدلله ټوله شفا ده، بلکې دې باندې یو تکبر په کار نه دی. بعضې خلک وایي چې زما چاته ضرورت نشته دی، زما چاته ضرورت نشته دی. نو دا خو نه ده په کار چې یو چاله الله پاک علم ورکي، فن ورکي او هغه د انسانانو د خدمت دپاره ولا الله ولا یو اذن ورکي، یو علم ولا ورکي د دې دپاره چې انسانانو ته د خیر ورسي. نو زه خو د دې خبرو خلاف یم سر. او بل قاري صاحب دا کم خلک چې په قبرونو کې د جناتو دپاره چلې کوي دا د قرآن او حدیث نه ثابت دي؟ قرآن حدیث کې شته دا چلې چې دي که نه دا نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته. دویمه دا کومه عاملان چې وایي ته چلې وکړه او ته دا وکړه، نو د دیو نه مخکې د دیو دماغو کې یو دغه واچوي، یو سوچ واچوي چې ته به دا چله کې تا ته به یو قسم اوازونه راځي او هغه مخکې نه ته یو دغه پروګرام د دې دماغو کې ورته یو سوچ اچولی چې ته به دا چله کې په دې کې به تا ته یو قسم اوازونه راځي د جناتو. نو زه الحمدلله د دې نه خو مکمل خلاف یم. چلې قرآن او حدیث کې نشته. الله فرمایي واذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله وی قرآن ټوله شفا ده چې کوم ځای وی الحمدلله زه به صرف بسم الله درته وایم او جنات به حاضرېږي. نه مې چلې کړي دي او نه قرآن حدیث کې شته. شریعت په لحاظ سره الرقیة شرعیه کم چې د الله او د الله د رسول حکم دی الحمدلله قرآن ټوله شفا ده. نه پکې د چیلو ذکر شته، نه صحابي کړي دي، نه پیغمبرانو کړي دي. او دا کم کار چې دی اوس وخت کې روان دی نو دا یو اذن دی، یو علم دی چې بس مثال یو کس وایي چې یاره دا چله چې ده که نه اوس سړی تکبیر الله سره 40 ورځې مونځ وکړي، 40 ورځې تکبیر الله سره مونځ وکړي نو د هغه نه یو لکه 2 فرمانې الله ورکي. دغه شان د 40 ورځو کې یو نطفه پیدا کیږي. نو په دغه علم سره د عالمان لکه کوم چې عاملان دي د دې فن والا ماهرین هغوی وایي چې لکه د دې سره د دې وظایفو قویوالی راشي، مضبوط شي. نور قرآن حدیث کې نشته. قرآن حدیث کې نشته؟ نه جی نشته. قاري صاحب دا چلکاب چې کوم دی دا د قرآن او حدیث نه ثابت دی؟ جی زما محترم لکه چهلکاب چې دی دا نه قرآن کې شته او نه حدیث کې شته. خدا د اولیاء او بزرګانو یو فن دی، یو علم دی چې هغه نشر کړی دی د جادو جناتو دپاره. لیکن که د قرآن او حدیث که د قرآن یو آیات وي نو دې باندې به زبر زیر راغلی وي او په قرآن کې به څه ذکر شوی وي. خو لیکن دا یو بزرګانو یو اذن دغه کړی ایستلی دی مثال چې د دې نه جادو جناتو یو عمل دی، بس یو فن دی. نه قرآن حدیث کې د دې کوم ذکر نشته دی او نه پیرانه څوک توړ کولی شي. نه چې قرآن توړ الحمدلله الله وی په قرآن کېږي. چلکاف یې نه دی ذکر کړی، نه صحابو ذکر کړی دی، نه پیغمبرانو نه ذکر دی، نه د قرآن نه کوم او حدیث نه ثبوت نشته. ډېر میلان خو
په جنگ پیریان تختی په دم هم نه تختی نو جنگ دی چې کوم جنگ یادای کنه هغه دغه جنگ سره ته وي من دغه څنګه جنگ وای کنه مثال نور به پوه شي چې دی وای چې موږ په جنگ باندې تختو نه جنگ باندې جنات نه تختی الله د الله په کلام باندې تختی ک جادوګر په جنگ تختیدل نو اوس په پاکستان کې یو جادوګر هم نه وي او نو لیکن دغه خبره د دیو غلطی دي چې موږ جنات په جنگ تختو جنات په توړ تختی او توړ به د قران او د حدیث د لاندې هغه توړ چې د سورته مزمل باندې تختی او سورة فاتحه الحمدلله به آیات سحر دي واتبعوا ما تتلو الشياطين والصافات صفا سورة مزمل شو سورة جن شو بل قاری صاحب دا کم خلق چې ناس دي قبرونه تعویذونه روباسي دا حقیقتي شاهد خان به دا خبره د ډیره خولي وکړه چې نن سبا د دور کې خلک وي ما تعویذ رويستلو او خلک فساد جوړي او د الله سره شرک کوي ورور نه دا قران کې شته دی چې تعویذ بروي باسي نه دا علم الله پاک انسانانو لور کړی دی نه جناتو لور کړی دی او نه په 50 په انسانانو کې د چا صحیح روپو ته چل دی جی نشي رېستلې زما چیلنج دی زما خلکو ته چې دی وای ز تعویذ رېستې شمه زتا ته متور شه دی لاس کې وته کانه کې دا وته زما دی لاس کې سیدی تعویذ خروس ته غټه خبره ده ورته وای زما دی لاس کې سیدی ته مولانا یا عامل سیب ته تعویذونه رېستې شي زما د لاس کې چې د لړ مثال ولا ورکا هري سیب نن سبا خو زیات تر خلک د معدې تکلیف لري داغه سره وهم شي هر سړی دا وایي چې په ما به جادوي نو مخکې وخت کې بچي د عملیاتو والا داسې په کلی کې به یو زړه به یو قتل او هغه به د خلکو مشورتیا کوله اوس ماشاءالله زموږ مایکونو والا هم ډیر زیات دي اوس داسې کسان شته چې زموږ د مایکونو والا غي سپورټ کوي او د غي مشورتیاګانې کوي په تروغه باندې کینی د پلانینګ طریقې سره یو ویډیو جوړ کی الان کې کم سړي چې جنات راوستي هم دروغه غدا خپل کس دنیا ته یو اکټینګ ظاهره کی خلک متاثر شي په عامل باندې دومره راشي چې هغه 2-3 مې شکل روزګارو چلی دغه بدمعشانو خپل شي اثر دومره پیسې پیدا کی چې هغه سره به ډغه روال ډیر ګران شي هغه سره چې ډغه به ډیر ګران شي داغي وجه دا که کاش دا مایک په صحیح طریقه استعمال شینو دا خلک بنه پروموټ کی بل بېبختۍ ته ګوره زمونږ د پښتون بېبختي دا ده چې مونږ په سکرین دوکه کېږو حقیقت ته مونږ نه ګورو حقایق څه دي اوس یو انسان نعوذ بالله دعوې کوي د توړ دعوې کوي کفري الفاظ هم پکې خلک استعمال کی بیا دام وایي چې پتا جادو دی د حساب کتابو کې الله تعالی دې خلکو له عقل ورکړي هر سړي ته پته را چې علم غیب د الله د ذات نه علاوه د چا څه نشته جی بالکل بیا هم دا خلک پاغي یقین کوي خبره دې مایک او دې کیمرې دې حد تر اوستله چې نن سبا عملیات ولا 2 میاشتې روزګار وکي کنه یقین وکا چې دومره یو کمپنی دومره بزنس نه کوي څومره چې په دې 2 میاشتو کې پیدا کی 5-6 लाख نواله 12 लाख روپو پر عملیات والا د ورځې پیدا کوي خپ سکون باندې زما د ویډیوګانو مقصد هم دی چیرې ټول په قران کې دی لیکن د الله پیغمبر باندې چې کوم جادو شوی او هغه فرشتي را لې داغه فرشتو په ذریعہ باندې الله پاک د الله پیغمبر ته اوخدل نو صحابه ولېګل چې لاړ شي تاسو او د الله پیغمبر باندې چې کوم جادو شوی دی دا ختم کړي نو الله رب العالمین په دغه وخت کې د اخیری سورتونه نازل کړل قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نو هغه وګدا واقعیا دا وس مختصر وخت دی نو هغه چې کوم غوټي ورکړي وي ایولس غوټي ورکړي وي الله رب العالمین دا څلور 2 آیاتونه نازل کړل سورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نو په دې باندې دا توړ وشو مطلب په قران نو په قران باندې توړ شوی مطلب مې دا دی کته وی چې دغه وخت کې تاسو وایي چې چلکاب باندې توړ کیږي نو زه دغه وخت کې چې د الله پیغمبر هم چلکاب ویلې وي نو مطلب مې دا دی د ټولې دنیا ته دا یو وایس میسج پیغام یو وړاندې کوم چې د الله د کلام نه بغیر توړ نشي کېدی قدرمنو قاری صاحب خبره تاسو واورېدل زما کوشش هم دی چې په فیسبوک هم دوکه کېږي تاسو چې څومره خلک په ویډیوګانو ګوري او هغه خپل تعریف کوي چې زدا کوم مزاغه کوم کم تاسو سینې دا دروغ دي دا پراډ دی دا دوکه ده دا سم نشته دی دغه داغي د تجارت یو ذریعہ ده دغه کم خلکو نه چې جنات لري کې دا د خپل خلک دا کم خلک چې میډیا والا دي ترازی تر دې سره ملاوي
دا د پیسې میډیا والی دا زمونږ او ستاسو عقیدې خرابوي. مهرباني وکړئ کم عامل چې تاسو په ویډیو کې وکتلو او هغه خپل تعریف وکړو نو زه خواست کوم تاسو ته چې دغه خلکو نه ځان وساتئ او د الله کلام ټوله شفا ده. که بیا خپل هم نشئ کولی نو ستاسو په جوماتونو کې ستاسو په مدارسو کې علما ناست دي، مفتیان ناست دي، د کومو خلکو چې په زړونو کې قرآن پروت دی هغه خلکو ته ورشئ، د هغه خلکو په لاس باندې دم وکئ. د دې سره به الله تاسو له شفا درکړي. خو بیا هم درته وایم چې په فیسبوک کومې ویډیوګانې ګورئ دا دروغ دي، دا حقیقت نه دی. دا کم خلک چې په ځان ورته جنات راولي دوی ته پاسي دا د دوی خپل خلک دي، دا دروغ دي. دا کم مایکونو والا چې د دوی سره ناست دي په رب قسم چې دوی خپل ضمیر خرڅ کړی د یو څو پیسو دپاره. د دې سره ما شهید خان شهید له اجازت راکوي. د الله په امان.